عزیزانو نن موضوع دا د تواضع په باره کې چې انسان کې به هر ټیم عاجزی او تواضع به په انسان کې عاجزی او تواضع ځکه لازمي ده چې دا انسان خپل اختیار نه لري بلکې دا د یو مالک یو بادشاہ په قبضه کې دی نو لویي د هغه چا سره ښایي چې هغه نه لاندې ماتحت خلق وي او مولای بل وي مونږه د رب کریم غلامان او بندگانان یو نو انسان به 24 گھنٹے په عاجزۍ کې وي لویي صرف د الله سره پکار ده کم انسان چې بدلیږي را بدلیږي دته معرب وي دا په خپل اختیار کې نه او کم زمونږ او ستاسو رب هغه په مونږ باندې نگاهبان او په مونږ باندې نظر ساتي هغه مونږ ته حکم کوي زما بنده پاسه د بسترې نه مونځ وکړه لویي د چا وشوه د رب کریم مونږ او تاسو باندې رب کریم رمضان راولي الله رب العزت مونږ ته حکم کړی چې زما بنده په رمضان کې روزي ونیسه نو انسان دا تکبر او جرأت نشي کولی چې ووایي چې نه ګرمي ده زه به په یخنۍ کې نیسم دغه واک اختیار د هغه چا په لاس کې وي چې د هغه سره څوک برابر نه الله لا اله الا هو الحي القيوم الله فرمائی نشته د معبود برحق حاجت روا مشکل کشا الا الله مگر زیم الحي القيوم الله فرمائی زو ولاړ پتا سو باندې نو د هغه ذات سره لوی خوند کوي چې هغه خوب نه کوي هغه ستړی کېږي نه هغه چاته محتاج نه نو هغه ذات رب کریم دی چې لوی د هغه سره خوند کوي انسان به هر ټیم عاجزي خو الله دې مونږه معاف کړي نل د هغې په بدل کې مونږ روان یو الله فرمایي چې ای زما بنده لوی زما صادر دی او انسان به هر ټیم په عاجزۍ کې کچرې د ده نه ګناه وشوه الله ته به راوګرځي خپله عاجزي به الله ته وړاندې کړي کما دعا کې چې عاجزي نه خپل عجز الله ته بیانول نه یاد وساته دغه دعا الله نه قبلوي کم عبادت کې په حج کې په روژه کې په مونځ کې په دې کې چې عاجزي نه دغه عبادت الله نه قبلوي عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ اے خلقو کم عبادت
چې هغه د ټولو عبادتو معز دی هغه تاسو پرېښی دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی هغه تواضع او عاجزی ده پته ولګېده چې د عبادت هغه مغز د عبادت چې کله عبادت جوړیږي هغه تواضع عاجزی ده او نبی علیہ السلام فرمائی وی اللہ رب العزت ما تا وحی وکړه ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد وی ما تا اللہ رب العزت وحی وکړه چې اے زما پیغمبره اے زما حبیبه ان تواضعوا تاسو عاجزی کوئ لا یفخر پچا باندې فخر مکوا چې ما لس رکعات نفل وکړه زه د غټ خاندان والا یم زه مالدار یم زه د پلانکي قوم سره تعلق ساتم زه د پلانکی قبیلې والا یم نبی علیہ السلام فرمائی لا یفخر احد علی احد فخر بنکی یو کس په بل کس باندې نن که معاشره کې وګورې همدغه قانون زموږ په معاشره کې عام دی هر سړی خپل خاندان بل ته ښیي او په دین کې هم دغه معامله شروع شوه دا د پلانکی خان زوی دی د هغه چهره چې وګورې د شریعت خلاف به خو لیکن نسبت به یو مشر ته کېږي بیا به د هغه سړي قدر هم هغه رنګې کوي چې هغه په اسلام کې ناروا د هغه خپې به ښکلېږي د هغه لاسونه به ښکلېږي هغه له به خلک ښکته او پورته کېږي دغه حکم دام د شریعت خلاف دی نبی علیہ السلام دومره عاجزي کوي صحابه به ولا صرف پاسېدل چې کله به نبی علیہ السلام ولید نبی علیہ السلام منې کا چې ای زما صحابه ما ته مه پاسېږئ نن که ته یو لیډر ته یو مشر ته یو کشر ته ته خو پاسېدل خو پرېږده چې ته ورسره لاس میلاوې او ولښکته نه شوې بل به تا ته وایي دا بېادبه دی بل به تا ته وایي چې دا د علماو سره مینه نه کوي بل به په تا باندې دومره پورې تیزه راځي چې هغه به تا اسلام نه خارجوي چې دا پلانکي شیخ صاحب ته ښکته نه شه د نیغ په نیغه لاس میلاو که حالن کې نیغ په نیغه لاس میلاوول سنت عمل دی ښکته کېدل دا د اسلام خلاف عمل دی لیکن خلقو د اسلام خلاف عمل خپل که او کم چې د شریعت عمل هغې ته سپک وکته عاجزي الله رب العزت انسان ته ورکی خدا په زړه کې پټوي عاجزي دا نه ده چې ته ښه کپړې واچوه او جومات ته راځه او تا نه دي بویونه ځي او ته وایې ما زه عاجزي کوم دا عاجزي نه ده دا ګندګي ده ته به جومات ته صفا راځي هغه لباس خوښوه چې کم شریعت ښودلی دی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد اللہ فرمائی اے بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد اے زما بندہ چې زما کور ته راځي زینت ونیسه خستوالی ونیسه خسته لباس واچوه خو اوس
پزړه کې د تکبر دی یا پزړه کې د عاجزي ده دغه معامله د الله سره ده. حارث رضی الله تعالی عنہ فرمای و نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل زت تاسو ته د جنت والو خلق خبر در نکم. حارث رضی الله تعالی عنہ وتعرض کی اے د الله پیغمبر ضرور مونږ ته وخایا د جنت والا کم خلق دی ډیر حجونو والا نه. نبی علیہ السلام فرمائی چې عاجز وی عاجزی کوي په محله کې عاجزی کوي که یو کس ولا تیز وی دا صبر وکي که غلطی پکې وي د بل نه معافي وغواړي که دروغ پکې وي بل نه معافي وغواړي دې ته ویل کېږي عاجزي. نبی علیہ السلام فرمائی دا کس جنتی دی او بیا ورته فرمائی وی دوزخ والو خبر در نکم. نبی علیہ السلام تعرض کی اے دا اللہ پیغمبر ضرور وخایا. نبی علیہ السلام ورته فرمائی متکبر انسان او داسې نیغ نیغ ګرځېدلو والا پنسې ښکته سرې اوچتې په غریب سړي سلام نه اچوي په کمزوري خاندان والا رشته نه ورکوي غریب سړی چې کله په محفل راشي مالدار او غټ خاندان والا سلام جواب نه ورکوي هغه له سپک نظر کوي دغه ته ویل کېږي متکبر. نبی علیہ السلام فرمائی اللہ دی مونگا بچ کی وی دغه کس د جہنم والا دی. و اللہ فرمائی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ. اللہ فرمائی اے زما بندہ په دې ځمکه داسې مست مست مه ګرځه چې بیمار شوې تکلیف مې در باندې راوست. قاعدا او قائما بنده په عاجزۍ کې د ما ته چغې والې عاجزۍ کې به په کټ کې پروت وي سوال به دې کو په عاجزۍ کې به ما ته پرېوتې او په بستره کې به دې سجده ولګوه چې یا الله ما جوړ کا. اے زما بنده کله مې چې دنه بیماری لرې کړه بیا چې ته بهر مارکیټ ته راووتې بهر د محلې کوڅې ته راووتې بهر بازار ته راووتې بیا وکړ بیا ټوپونو سره په بازار کې ګرځې کأن لم يدعنا الى ضر مسه. اے زما بنده گویا داسې په دې بازار کې روان یې داسې په دې کوڅه کې روان یې داسې په مارکیټ کې روان یې گویا لکه پرون دې ما ته ډوچغه نه ووالې. او بیا الله فرمایي اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا ثم ذهب الى اهله يتمتع. اے زما بنده دغه حلاقت ته قریب کړې حلاقت ته دغه تکبر ته قریب کړې حلاقت ته او چې کله کور ته راځي نو داسې په تکبرۍ سره راځي. الله رب العزت د انسان تکبری دلته بیا ختمی خلق من ماء دافق. الله فرمایي د ګندو اوبو نه مې پیدا کړې تکبر مه کوه عاجزي کوه. او مونږه کله چې جرګه کې کینو کله چې مشرانو سره کینو کله فیصله کیږي د یو کس به څومره خبرې کوي ته به ویل چې دا پاکستان د نیولې څومره تکبر سره خبرې کوي. زه د پلان کې خاندان لرم زما د پلان کې بدمعاشره تعلق دی. مسلمان ارورا ہر ځای کې عاجزي کوه. بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ فرمائی
وی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیع رحمه الله ولید چې هغه را روانو او دا په تابعینو کې مشهور عاجز انسانو را روانو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نری نه ولید او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی ربیع رحمه الله کچره ته نبی علیہ السلام په دغه سي عاجزۍ کې لیدلی وی چې دا څنګه یې زما د په الله قسم می تا سره بمینه محبت کړی وی زما د په الله قسم می تا سره به محبت کړی وی زما د په الله قسم می ته به ځان ته قریب کړی وی. د نبی علیہ السلام عاجز انسان ډیر خوښ. اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام ماتا او فرمایل وی پتا کہ دو خصلتون داسی دی چی اللہ رب العزت تاغا دیر محبوب دی. اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتا عرض کے اید اللہ پیغمبرہ اگا کم دو خصلتون دی چی اگا زما غند عجز بندہ اللہ ته ډېر خوښ دي. ورته فرمایي دوه عملونه تا کې داسې دي چې الله ته ډېر محبوب دي. اول عاجزي، په تا کې عاجزي تواضع ډېره زیاته ده، الله ته دا ډېر محبوب دي. او دویم حیا، په تا کې حیا ډېره ده. اوس که معاشرې ته وګورې نو مونږ خپل حیا هغه په کور کې په کمره کې بند کو، بهر ته راوځم. اوس بیا ګرمي شروع شوه، سپینګیري ځوانان بوډاګان ټول نه بازي به ته اوس وګورې چې د کوڅې بهر په ګیټ کې به پرتوګ او صرف بنین به چولی بهر به ناست. د خپل حیا په کور کې پرې نه خوا، ته به اوس زمانو جوان وګورې په هغه پین شرټ کې به ګرځي چې د هغې د لاندې پرتوګ چې ورته وایي دا به د زنګونونو نه بره پورې وي، حالانکې زنګونونه عورت دی. او مسلمان به دغه د حیا پرتوګ دا به اوس غزار کی، دا به په دې کې په بازار کې ګرځي او زنګونونه به ښکاري. او بې حیي خو دومره عام شوه، یو عالم فرمایل وی په انډیا کې روانوم، یو کس مې وکته چې دارالعلوم د دیوبند د مدرسې دیوال ته یې لاس ویوړه او بیا یې هغه لاس کول که. وی چې ما ورته وویل چې دا تا څه وکړی هندو، ته خو کافر یې، ته څنګه د جومات او د مدرسې دیوال ښکولی؟ وی ما ته یې وویل چې آج جو ہم آزاد ہے خدا کی قسم یہ اس مدرسے کی برکت ہے. دا د مدرسې برکت دی د دې جومات چې نن انډیا آزاده ده. مسلمانه ستا د جومات د دیوال سره کور دی، لس پنځلس ورځې ته ډمان ګډې. مسلمانه تا نه څوک په آرام سره خوب نشي کولی. مسلمانه ستا نه ډاکټر سره مریض نشي کېناستلی. تب هم سبا دعوت د مسلمانۍ کې، تب هم سبا جماعت ته راځې ما ته به ته دعوت راکې. یاد وساته ګناه دوه قسمه ده، یو ښکاره ده یو پټه ده. په هغه ګناه الله رب العزت ډېر غوسه کېږي چې ته یې کلم کله کې، لکه تا چې لس شپې ډمان وګډول، تا چې لس شپې ډیجې وګډوله، تا د جومات پروا ونه کړه، تا د قرآن د درس پروا ونه کړه،
دلته به د الله کلام شروع شه او تا به ډمخانه بندوله نه بلکې اواز به دې سلو که تا ته چې د دغه ګاونډي او د دې جومات نه څومره ازار شوی دا ستا د واده دپاره کافي دی بس مسلمان دومره بې غوره پروت دی حیا دې ته نه وایي یوازې چې ته کمیس او پرتوک بهر پرېږده حیا دې ته وایي چې ته بل مسلمان ته تکلیف ورنه کړې حیا دې ته وایي چې ته د جومات خیال وکړې حیا دې ته وایي چې ته د رب کریم نه حیا وکړې که بالفرض پټه ګناه ته نه وشي ته په عزت سره ونیسې دا چې سار بیا راپاسي اوی ګوره داسې به نیغ نیغ روان وي لس شپې مې ډمان پې وګډول په بیټکونو کې بیا کینی د خپلې لور د خپلې خور د خپل زوی صفت به کوي په ګناه فخر کوي وی ما پې لس شپې ډمان ګډولی قرآن داسې کلام دی قسم په الله چې د کمې زمانې سره فټ کېږي خو موږ ترې ناخبره یو سودا به په قرض اخلم خو لیکن دغه ډیجي دغه خنزیر شی به کور ته په 500 روپۍ د شپې راوړم سودا به په قرض اخلي مسلمان دومره بې غوره شي په بازارونو کې به میټینګونه کېږي وی دا ترجمه دې په سپیکر بنده شي دا غیرتي مسلمانه ستا په کور کې خوا کې ډیجې لګېدلې کله دې اعلان کړی چې بند دی که زه دې د خوبه وویستم کله دې اعلان کړی چې زما په کور کې بیمار دی زما په کور کې د زړه بیمار پروت دی کله دې دا تپوس کړی او چې راوځي یعنې زه د الله نه ډېر سخت یارېږم چا له تکلیف نه ورکوم لس ورځې خو د نه چا خوب ونه که مسلمانه ویښ شه یوازې دین دا نه دی چې بس 5 وخته مونځ کوه مونځ ځان ته عبادت دی د معاشرې اصول ډېر اهم دي معاشره داسې اصول لري که چېرې په معاشره کې ناکامیابه شوې خدای راستي که ستا مونځونه ستا روجې ستا حجونه ستا نفلونه په کار راشي په معاشره کې د عاجزۍ زندگی تیره کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته یو صحابي راځي مفهوم مبارک داسې دی چې د الله پیغمبره دلته یو زنانه ده صدقات هم ډېر کوي روجې هم ډېرې نیسي منځونه او نفلونه هم ډېر کوي خیراتونه هم ډېر کوي ای د الله پیغمبره دا زنانه به خو یو کار پکې دی چې ګاونډي ته په عذاب دی نبی علیہ السلام فرمایي دا زنانه جهنمی ده ما ورته ویل الحمدلله 5 وخته مونځ کوم ګاونډي دې لږ شپې خوب نه دی کړی د پروګرام د وجې نه ته په مونځ ځان یوازې بخې او بله صحابي ورته راځي ای د الله پیغمبره زمونږ سره خوا کې ګاونډۍ زنانه ده هغه صرف فرض روجې نیسي فرض مونځ کوي نه صدقات ورکوي نه خیرات ډېر کوي نه نفلي روجې ډېرې نیسي نه حج کولی شي خو یې د الله پیغمبره ګاونډي ته ډېر خوشحاله دی نبی علیہ السلام وفرمایل فی الجنه دا زنانه جنتي ده په څه شي جنتي کړه د معاشرې په اصولو د معاشرې په عاجزۍ او ما ورته لنډه خبره زده کړې یعنې بس جي عمرې ته به لاړ شم او بس عمره به وکړم د ګناهونو نه به صفا شم قسم په الله د ګاونډي حق نه معاف کېږي تر څو پورې چې د ګاونډي نه معافي نه یې غوښتې ته یې په عمرې او په حج او په مونځ او په روجې باندې پردی حق معاف کړې دا خو بیا آسان کار مسلمانه دغه کارونه کافر نه کوي دغه کارونه مسلمانه ما ورته کوو او یو زمونږ د دې علاقې هغه جمعدار چې صفایي کوي هغه ماله مخامخ وویل خو افسوس چې مسلمان کې غیرتي افسوس چې مسلمان دا خبره د زړه سره ولګوي
افسوس چې مسلمان دا خبره د زړه په غوږونو واوري. ما ته وی استاد ما وایا ما ته وی دا ستاسو مسلمان وګوره د جومات د کور نه ګند راوړي جومات مخې ته یې غورځوي. وی ته راشه زمونږ ګرجې ته زمونږ د ګرجې سره به چېرته ګند ونه وینو چې زمونږ یې صحیح راوړي ویې غورځوي. مسلمانه دا د زړه د جړا خبره ده او ته دلته یې د بلې محلې نه څوک نه راوړي ما ورته یې راوړو او د جومات مخې ته یې غورځو. دغه کس دا به د مسلمان نه څنګه متاثره شي؟ دا به څنګه ایمان راوړي؟ ما وله دلته دعوت ورک ما ورته وایي چې تا اهل کتاب قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. ما ته وایي استاد په هر څه پوهېږم و ستا مسلمان ماله دعوت راک او ستا په محله کې اوسېږي. وی ما ورته ویل چې کلمه تېروم په سچ ایمان راوړم شپږ کلمې راته اخري ټولې تېرې کړه. ما ورته مې ډېر غټ ټوپ دی والی صرف دومره ورته ووایه چې په منځ کې فرض څو دي او کم دي صرف دا راته تېر کړه. مې لور تپوسونه ترې مه کوه. ما ته وایي زه د داسې مسلمان نه متاثره کېږم چې زه به ایمان راوړم. مسلمانه دومره پرېوتو. مسلمانه که چېرې ده د شپې دلته ډیپټي وې او دا ګانې بجانې چې ته ټوله شپه ډمې او دا واوري د مسلمان سره بې مینه پیدا کېږي که په غوځو کښېنه. ته خو یو کافر کور ته ورشه او چې واده یې ورکړه ته د هغې په کور کې چېرته 10 ورځې ډمامې واوره وابې ورې تاسو به اورېدلي. خو دا مسلمان واحد دی چې ورته وایي 10 ورځې نه 15 ورځې به یې ډمو. مسلمانه ویښ شه دې کافر په موږ کمې لوبې وکړي. ما ورته اوس هم وده یو. او دویمه خبره یې راته دا وکړه وی استاد جي وی دویمه خبره مې دا ده وی زما وړوکی یم دغه دې دومره راغټ شوم. ما ته وایي ما په دومره عمر کې کم او بیش 32 سال کې ما نه دی اورېدلی چې زمونږ د ګرجې نه چا نلکه پټه کړي او چې ستاسو د جوماتونو نه داسې میاشت نه وي چې نلکې نه پټېږي. قسم په الله دا د جړا مقام دی چې مسلمان به نن کافر به راسي او مسلمان ته به غیرت ورکوي او مسلمان ته به پیغور ورکوي چې غیرتي شی دا نلکې مه پټوئ. ما ورته ومې خیر مسلمان هغه مسلمان نه دی چې غلا کوي مې دا خو د هغه خپل کار دی. مسلمان هغې ته وایي چې د قرآن او د حدیث زندګي تېروي. نن مسلمان دومره پرېوت وجه صرف دا ده چې مسلمان ځان ته انا وویل. د هغه انا د وجې نه مسلمان تکبر شروع که الله رب العزت ورځ په ورځ ظلام دی راغورځوي. ورځ په ورځ ځمکه ته راښکته کوي خو مسلمان بیا هم نه پوهېږي. مسلمان الله مو دې معاف کړي. مونږه که کافر یو کار کوي کافر مسلمان ته پکار دا دي چې هغه د دې وجې نه پراډ نه کوي چې ما الله ویني دا نه چې هندو مانه خوشحاله شي. مونږ وایو فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. الله فرمایي ته ما یاد که زه به تا یاد کړم. اوس د یادولو مقصد څه دی؟ مونږ صرف یادول دې ته ویلي چې بس کېنه او لا اله الا الله کوه الله به ما یادوي. چې لا اله الا الله الحمدلله ذکر نه کوم الله ما نه یادوي. دا زما ستا غلط تصور دی. مسلمانه د یاد معنی دا نه ده یوازې د یاد معنی 2 قسمه ده. الله یاد کا ذکر وکا. دویم ذکر مه کوه خو د الله حکم متوجه شو چې زما بنده چې پردی تر سرې راشي نظر ښکته کا تا الله یاد کا الله ته په اسمانونو کې ملائکو ته یاد کا. تا دوکه کوله خو تا ته الله یاد شو چې الله زه د دوکې نه منې کړم. دوکه مه کوه
پویا تا الله یاد کړه. مسلمانه پردی حق مه خوره. تا دا وویل چې زه یې نه خورم، ولې؟ زه الله منې کړی یم، تاله الله یاد شو. لږ شپې ډمامې مه ګډوه، د بل مسلمان ازار مه اخله. تا وویل چې نه ډموم او د چا ازار نه اخلم. چا راته ویلي؟ الله. الله تا یاد کړه، تا الله په ملایکو کې یاد کړې. دې ټولو ته ذکر وایي، دې ټولو ته یاد وایي. مونږ صرف ذکر او یاد دې ته راغونډ کړه چې لا اله الا الله وایه، دا ذکر دی. او که ګناه نه ځان بچ کې، دا ذکر نه دی، دا هم یاد دی. الله دې مونږ په حال باندې رحم وکړي. یو مسله هغه ده چې یو کس راغی او ایمان په تحیاتو کې ناست دی. یا آخري قاعده ده یا اولنۍ قاعده ده. او ته ورپسې راغلې، تا ورپسې نیت وتړه او ته ورسره په تحیاتو کې کېناستې او امام 15 سکنډه 10 سکنډه بعد فوراً پاڅېده. نو مقتدي چې ورسره نیت تړلی، ورسره اوس شامل شوی، نو دا به ورسره پوره عبدو و رسولو پورې دا تحیات وایي. که چیرې دې مقتدي ونه ویل، منځ مکروه تحریمي شو. مکروه تحریمی مطلب څه؟ احسن الفتاوا جلد 3 صفحه 376 کې لیکلي. فرمایي د منځ خو وشه خو ناقص شو، پوره ثواب ولا نه میلاویږي. نو دې کې ډېر خیال وکړو. بعضې خلک ډایرکټ د امام سره پاسې، نه ته به نه پاسې، اتحیاتو پوره که زر زر او بیا پاسه. که امام سلام په آخري رکعت کې وګرځو، ته پاسما اتحیاتو پوره که عبد و رسولو پورې، دا پوره که او بیا پاسه. او دویمه خبره دله کوم، ګوره دا درته سوال کوو او دا خبرې خو موږ بار بار اورېدلې، خو عمل موږ کې نشته. ګوره د بزرګانو د اولیاو واقعات موږ منو، خو یاد وساته بعضې خلک داسې کیسې بیانوي چې دا په اسلام کې نه یو خلک یې وایي. لکه یو خبره ډیره مشهوره ده، تاسو به اورېدلي وي، د سمندر د کراچۍ وایي دا اوس شور نه کوي، دې مخکې پخوا ډېر شور کو. وایي چې یو ملنګ راغی، سوچ کوه ښه، وایي ملنګ راغی، وایي چې هغه په منځ کې غلط، وایي چې وله غوسه شو وله راتاو شو، وایي سمندر ټول په کچکول کې بند. دا څنګه کچکول و، دا څنګه کیسه وه، حیران به شي. او که ته ورته وایې چې هلکه په دې سړی د ایمان نه خلاصېږي، اوس په یو کچکول کې 2 ګیلاس اوبه نه راځي، او ته ده نو چې دا کچکول کې دا سمندر بنده، نو پیمان د پاکستان ډېر جهازونه خو تباه شوي، په ده باندې کیس پکار دی. داسې څومره مایان به پکې مړه شوي، په ده باندې کیس پکار دی. مونږ داسې کس ته بیا وایو دا بزرګ سړی، د بزرګ د سمندر بندولو سره کار نه وي، هغه د الله د عبادت سره کار وي. نو الله پاک دې مونږ او تاسو په صحیح دین روان کړي. دعا وکړئ. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله سمو اورید سمو ویل، یا الله په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. یا الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي، او یا الله مونږ کې عاجزي پیدا کړي. یا الله د ګاونډیتوب چې کم حق قرآن و حدیث ښودلی، یا الله په هغې باندې مونږ ته عمل کولو توفیق راکړي. یا الله مونږ کې تواضع راولي. یا الله مونږ ته د بل مسلمان د تکلیف رسولو نه یا الله مونږ بچ کړي. یا الله مونږ بچ کړي. یا الله مونږ منځونه، روجې، حجونه هر څه کوو، خو یا الله د معاشري اصول په مونږ کې راولي. یا الله د معاشري اصول زندگی په مونږ کې راولي. او یا الله څوک بیماران دي بیماری په شفا بدله کړي. یا الله څوک قرضدار دي قرض نه اخلاص کړي. او یا الله چا کاروبار نشته حلال و رزق کاروبار روان کړي. یا الله چا کاروبار شته خیر او برکت پکې واچي. یا الله بیا اولادو ته نیک صالح اولاد نصیب کړي.
یا الله نوجوان نیک صالحه بیبیان نصیب کې یا الله تورسر نیک صالحه خوندان نصیب کې او یا الله چې دنیا په کم ګټ کې مسلمان یا الله د کافرو نه په عذاب دی یا الله کافرو ته هدایت وکا یا الله که هدایت نه وي تباہ و برباد کا یا الله مسلمان ته محفوظ کا یا الله په دې پاکستان کې چې دا کم سب شروع دي یا الله د حق طرف ته فیصله وکا یا الله په موږ باندې نیکان بادشاهان مسلط کا او یا الله مونږ د شر او د فساد نه بچ کا او یا الله حرمین او شریفین دیدار زموږ د ټولو مسلمانانو نصیب کا او یا الله نبی علیہ السلام چې څومره خیر دعاګانې غوښتي کې موږ سو کا یا الله کم نه امن غوښتي نو په امن کې اوساته وصلی الله علی النبی الامي وعلى اله وسلم تسلیما